بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قال لا أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت ينمي الطلاق بطل الأمر. وليس الباب تفيز الطلاق شروط غير الفصل مشيئة مطالق هغه کې د یو درس شو نو دیم درس ورشي ودجی یو سره کزي ته وایي ما ته برابر یو به وایو چې ته طلاقي ان شئت کجرستا خوخي خزه ته جواب کی وایي شئت ان شئت زما خوخه لکه چری په دې شرط چې ستا خوخي خاون ورته ویلي مطلق ویلي چې ستا خوخي ته طلاقي دا وایي زما خوخه ده خو مقیده خوخه دی زما خوخه ده خو چې ستا زما خوخه باندې خوخي داسې حکم واوره سړی که پسې ووایي چې زما خوخه ده او د طلاق نیت هم وکړي بیا هم طلاق نه واقع وایه شوي دي نوره خبره کې وګورئ ده ولو قال لها که یو سړی ښځې ته وایي انت طالق انت طلاق ان شئت که خوښه دې وي فقالت او د جواب کې وایي شئت ان شئت دا ان شئت چې وایي داسې د اوسه ده کیسه ځان له ورانوي بس شئت وایي خبره ختمه نو دا ښځه وایي شئت ان شئت زما خوښه ده خو که ستا خوښه وي سړی ورته جواب کې وایي شئت زما خوښه ده ينوي الطلاق او د طلاق نیت وکړي نو بطل الامر امر ختم اختیار یې ختم وجه سره لږ برابر تاسو به په اسانه پوه شئ د سړي د ښځې مشیت پورې طلاق معلق کړی و خو کوم مشیت هغه مشیت چې هغه به چا پورې نه معلق بس صرف ان شئت پورې و او ښځې طلاق ځان له ورکړو خو مشیت یې مطلق را نه وستلو مشیت یې مقیدې را وستلو معلق یې را وستلو زما خوښه ده که ستا خوښه ده وایي نه شوي ښځې له طلاق ورکړی و شرط یې څه ایښی و د ښځې خوښه دا شرط و د ښځې خوښه او ښځې اوس خوښه کړله خو مطلقه خوښه نه کړله معلقه خوښه زما خوښه ده په دې شرط چې ستا خوښه ده نو شرط یې جوړ کړی و د ښځې مرسله مطلقه خوښه او ښځې خوښه راوستله مقیده او معلقه خوښه شرط موجود شو نه دی د طلاق نه واقع نه رسېدي دویم دا ښځه بلایاني کې شوه شمالبدلو ګالونې کې هو شئت وکړه دا پکې لګېد شو ان شئت لأن معلقه طلاق دي سړي معلق او طلاق د ښځې بالمشیت پورې هغه مشیت چې مرسله دی یعنې معلق نه دی او یو دا ښځه چې د اتت بالمعلقه دې خو مشیت راوړل خو کوم مشیت دی معلقه دی د سړي مشیت پورې لنډه دا ده فلم یوجد شرط موجود نه شو مرسله مشیت موجود نه شو او بل هو اشتغال بما لا يعني او بل دا چې دا اتيان بالمعلقه چې دی دا اشتغال دی بما باغ زمانی لا يعني چې هغه ښځې لره مناسب نه دی په دې شي کې لګیا شو فخرج الامر من يدها شيء لازم وتلو ولا يقوى الطلاق بقوله شئت وان والطلاق لانه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق اكبر وګوره اعتراض دی ښځې د خاوند چې وویل شئت دا دې مستقل طلاق شي که نه اول دې ختم شي اول څه انت طالق ان شئت دې ښځې څه وویل شئت ان شئت بس دا دې د ښځې د طرفه شي شئت ان شئت او سړي په جواب کې وویل شئت نو بس طلاق دې شي که نه د هغې په جواب کې سړي شئت لکه ښځې چې وایي که ستا خوښې ما طلاق راکړه خاوند ورته وایي زما خوښه ده نو بس طلاق واقع کېږي دلته هم ښځې ویل که نه اولنی خو ختم کړه شئت ان شئت جواب کې سړی څه وایي شئت وایي جي دا شئت والا جواب د ښځې جوړېږي طلاق به واقع کېږي چې د ښځې په کلام کې خو طلاق وي که نه دلته خو د ښځې په کلام کې طلاق شته شئت ان شئت سره ویلی دی ولا يقول الطلاق طلاق نه واقع کېږي بقوله شئت وإن والطلاق اگر که سړی د طلاق نیت وکړي ولې لأنه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق لکه نشته په کلام د ښځې کې ذکر د طلاق ليصير الزوج شاهدا طلاقها دې لپاره چې وګرځېږي خاوند شاهد د هغې د طلاق او پاتې شول د خاوند نیت وایي نیت خو هغه کار وکړي چې څه خو ذکر شوي که نه هلته خو د ښځې په کلام کې طلاق ذکر شوی دی د خاوند په هغې کې دوباره ذکر شوی داسې نیتونه خو کار نه ورکوي که نه والنية لا تعمل في غير المذكور يعني غير المذكور کی نیت کرنو عمل نه کوي
حتى هكذا سريد سيوي شئت طلاقك أي خزيد شبيتك يقوى واقعي وهو إذا نواجك لنيتوكي دلته ویترا جوڑی کی شئت طلاقکی کے لیے تضرورت تیرا خسری لفظ دے طلاقکی نغی جوابی کرے دے دا نواچ کم دے دا طلاق سره نه لګئی دا شئتو کی خودگانو مانو احتمالی تاسو بیگی کنا وأجيب بأن شئت طلاقکی قد يقصد وجود ملكا ووجود دي شئت طلاقکی کی کلا دی ایقای طلاق مراد بھی او کلا وجود د ملک تا مالک کومه د طلاق او کله دا مطلب بھی چې طلاق واقع کومه نه پیږي نو کم یو دی دغه لپاره نه خبره کوي دې لپاره نه چې کینای لفظ دی اصل کې په سوال جواب باندې پوه شوي دا شئت طلاق کی یقو اذا نوا نیت نظمات چې وشي نو احتمال دی پکې ته مالک د طلاق کولی او کنه طلاق واقع کومه برحال لانه يقع ضد واقع کومه د پاره نیت دی دغه دا ایقاع مبتدئ نبی إذ المشيئة تنبئ عن الوجود بخلاف قول أردت طلاقك للبرور كلا جسنوي شئت طلاقك بدي طلاق واقعي كشريني دي طلاق د واقعي دوي او أردت طلاقك كشري طلاق إرادة وكم واقعي دي دوړو کې فرق سره سوال پوه شولې مسله باندې شئت طلاقك کني تو کې دي ایقاع طلاق واقعي او أردت طلاقك کله ایقای طلاق نیتو کی نو واقع کیږي وجه سره ورګوري چې وایذا دا شئت د وجود خبرداري ورکړي ولی شئت د شیء نه دی ځان دی او شی موجود وي که غیر موجود وي نو شئت طلاق کی مطلب موجودو طلاق او طلاق موجودیږي په واقع کېدل باندې معنا واقع کوم طلاق موجودو ناراضي بي او پاتې شولې اراده هغه وجود نه غواړي چې هلته موږ وایو وجود غواړي او وجود په واقع کېدوي نو واقع کو پته نه لږه خبر پوه شئ کنه شئت طلاق کې شئت د شیء نه دی او شی چې موجودي د شئت طلاق کې معنی د موجودو مستا طلاق موجودي د طلاق چې په واقع کېدل سره او رد طلاق کې دا څه نشته چې موجودو طلاق او به موي په واقع کېدل وكذا إذا قال شئت إنشاء كمل إذ المشيئة تنبئ عن الوجود دا خبر ورقي وجودنا بخلاف ذي قول شهرت طلاقك لأنه ذكى إرادته لا ينبئ عن الوجود هذا خبر داري وجودنا ورقي ألك بلا ووري خوان وتويلي أنت طالق إن شئت هذا جواب كوي شئت إنشاء أبي قبل الوالي یا شئت ان کان کذا قبل کې کارو شوي زم ولما طلاق نو حقيقي ځکه هغه وتا مشیت مرسله باندې طلاق معلق کړي او کله به مشیت مرسله راته ونه کو معلقه باندې وکذا اذا قالت شئت ان شاء بي وخمدك شرب لارمي وغي او شئت ان كان كذا وخمدك شرب لانکه کاروي کم کاریات کی دسي او کاریات کی چې غلا شوي نه کیږي لأمر لم يجئ داسي وكار جهاني شوي بعضو تروسا لما ذكرنا تصبيك كان وجب ذكر كل شراتك بمرسله ونكو يعني شرط موجود نكو أن الماضي به مشيئة معلقة أغا شراتك بحكم شو أغا مشيئة معلقة دي أو خاون طلاق مشيئة مرسله معلقة فلا يقوى الطلاق وبطل الأمر أمر مقدم شيء الدراسة بيغا اختيار الموجود وإن قالت قد شئت إن كان كذا لأمن قد مضى لبروا عليه توجه خمن ورتويلو أنت طالق إن شئت خزب جواب کی ویل شئت إن كان كذا زمانما کدا بلانکه کاروي او دا کار پرون ماضی کی چرته شوی کا کچر دې زید راغلی پرون حالانکه هغه راغلی مزبر طلاق واقع کیږي ولی یار دلته هم اعتراض دی کنه چې خاوند طلاق د ښځې مشیت پورې معلق کړی او په کوم مشیت مطلقه مرسله او ښځې په کوم مشیت راټګ وکړو په مقیده معلقه باندې نه پوهېږي
جواب ادا دې مولوي صاحب ویلي کنه تعلیق په ماضي چې دا منجز وکړي ماضي کې یو کار وایي چې طلاق معلق کول د دې نه په حاله نه جوړ نقول چې سره معلق نه وإن طالق قد شئت إن كان كذا ما أخذك جرب لاكي كاروي كم كار وإلى أمر بباركي ويقد ماذا جهات يشوي همي أذنتم طلقت طلاق بشي ولأن التعليق جديد كان بشرط لأن التعليق بشرط كائن زكا تعليق ويو شرط باني جهة شوي موجود شوي تنجيز عزمي ونجز طلاق ولو قال لها أنت طالق إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى شئت أو متى ما شئت فردت الأمر لم يكن ردا يوم ولا يقتصر على المجلس وبلغ رجي يوصلك تقول أنت طالق إذا شئت يوم إذا ما شئت دوا متى شئت دري متى ما شئت سلور ندوه مريدي لك وسو إذا نتلاقوا ما رد كي نبيم دام تلاقوا وليشي او دې مجلس پورې خاصم نه دی په مجلس کې مجلس نه پسر او خزانه طلاق ورکولې شي نور خبره کوم ولو قال لها انت طالق اذا شئت او اذا ما شئت او متى شئت او متى ما شئت فردت الامر الذي امرت كجز طلاق نه لنه ورکوما هم لم يكن ردا ردتي نه ځان طلاق ورکولې شي ورستو ولا يقتصر على المجلس پورې خاصم نه ده ولي وإذا متى او متى ما او دا شان اذا او اذا ما ټول د وخت د بار راځي تعمیم وخت کې هم د کوم وخت کې ځان له ورګه ورکوي درځي اما كلمه متى ومتى ما فلان للوقت چر بار راځي دا مخیرات دي چې موږ غیر موقع او اذا حيث يدعى جند وجد قسم جبهه کوي وهي عامه في الاوقات كلها عام دي فوقات طولكي كأنه قال في أي وقت شئت ويدسي وتويل كم وقت كي له خشي عن الطلاق وردا شكل وقت كي عموم راجل مجلس ولي بخاص في فلا يقسم للمجلس بالإجماع لقبلوا قولي عثمان قال تاخذ هو ولا لو كذي ويلزم عن الطلاق نوركم بهم رسل عن الطلاق وركوليش أردت كون سرابة ولد كي فصال بويش ولي تولي جوابداري لګورو ګوري سړي طلاق معلق کړو د خزي مشیت پورې چواړي اوس چې خزي ویل زینه غواړه نو د خزي مشیت لا موجود شوی دی څنګه ده په دې کې کوم شوی دی سړي وایي ته طلاق یې په دې شرط چې دی وړي دا شرط به کله موجودي چې خزي وړي کا چې خزي لا وخت نه دی خزي د طلاق مالک جوړیږي پتہ لګي کوی شي څه به اعلی د طلاق مالک جوړیږي چې څه وګړي چې څه لا وخت نه د طلاق مالک ادا نه ده چې د مالک یو څه یو شی مالک نه یاد کیږي ورته کیږي مالک نه دی چې څه کله ونه وخت لور دی کو ولا شرط نه مو چې مالک شوی نه رد دې اعتماد نشته دا به کوم ځای دا مسله ده ګوري ولو رد الامر لم يكن ردا چې طلاق یې رد کړی کیږي ولی لأنه ملكها الطلاق زكى سري مالك كري وكذا الطلاق في الوقت الذي باغ وقت في شاعة شخص الوالي فلم يكن تمليكا نشخص إلى وقت نبي نبي تمليك ندي خزنة مالك شوي قبل المشيئة شبه حتى يرتد برد شبرد يردنكي أخو أنا رد كولي شي مالك شي نظر مالكا ولا تطلق نفسها إلا واحدة أرغد المسألة في سيزان لطلاق ورقي توب ورقي يوكا ولك سري لفظ ذكانا پتن لگی پوش ہوئی کنا سیو دویلو انت طالقون ان شئت برگوری زان لفا فقط یو طلاق ہوتے سری لفظ دے تو چلے کہ دیکھ خطامین دے کنا متا شئت اذا ما شئت دیر الفاظو کی خطامین دے کنا دے فقط دارے چی ریر طلاقون قرطا ولیشی نے جواب دارے ولیسی کو تامین پا فیل کے دے گا زمانہ کے دے گا تامین بچا کے دے کم زمانه کې ځان له طلاق ورکړي وایي کدی کې تعمیم دی فعل کې تعمیم نشته چې یو فعل طلاق او بل فعل طلاق او بل هغه کې تعمیم نشته وګوره ولا تطلق نفسها الا واحده لانها تهم الازمان ذکر الفاظ چې دي متا او متا وغيرها عام دي زمانو پورې افعال پورې خونه دي نه افعال ختم لګو تطلیقا مالک ادا چې ځان له طلاق ورکړي په کل زمانه کې تعمیم دی
ولا تملك مالك نندا تطليقا جزانا طلاق ورکی بعد تطلیق بس بل طلاق نه یو بس بل نه شي کولای ولې چې دا خبره خو متاع او متاع ما کې مشهور ده چې دا وخت د بارزي وخت کې تعمیم شو او اذا ما سره څنګه کې امام صاحب اختلاف وکړه دې کې صاحب نورای خزر بزر ده وی چې اذا ما په معنا ده چا دي متاع او متاع او امام صاحب خو ویلو کنه چې دا د شرط د بارا راځي وخت د بارا نه هغه امام صاحب څه ویلو چې شرط د بارا راځي وقت د بارا راځي او به امام صاحب درای موافق دلته تعمیم ولي ورکه فکر دا چې شرط معنا واخلي او مجلس پورې خاص کې شرط مجلس پورې خاص کړه تر پیږي کنه شرط مجلس پورې هم د دوه ورځې لګي د درې ورځې دغه مسله کوي چې کله شرط ولا معنا او مجلس پورې خاص وي چې توکیل او مجلس پورې خاص دي تیر شوی کنه نو چې شرط ولا معنا په کې د مجلس پورې خاص کړه د هدا مطلقاً مسله ذکر کړي اتفاقی چې مجلس نه بس الله طلاق ورکول شي سوال کوی شي جواب داري مریسه امام سے راي زړه بزړه ده چې اذا ما شرط لپاره راځي او د چا لپاره وخت لپاره ودلته یقیني تور کزي دې بشیت ملاو شوی دی ملاو شوی هو یقیني دی کنه هم د طالبون اذا ما شئت اذا شئت نو بشیت ورکو وس اذا ما د وخت لپاره د چې د مشیت د مجلس نفس برقرار وي کنه د شرط لپاره د چې مجلس نفس ختم شي شک شو هو یقیني مشیت مجلس نفس ختم شو دا شکی ده و شکون نه ختمیږي لہذا دا برقرار ده انا پوه نه شي دا طریقه مخکې تېره شوې وه اما کلمة اذا و اذا ما فهي ومتى سوا دا او متى فهي دې فهي په هوا دی لګا هر یو په دې دواړو کې بس کلمه د اذا او د اذا ما دا سواد دا د متى په شان دي د هما صاحبانو باندې او د امام ځای باندې باندې ان كانت يستعمل للشرط اگر چې اذا د شرط پر استعماليږي کما يستعمل للوقت څنګه د وخت پر استعماليږي او دومره خبره ده لکن الامر صار بيدها امر خو د دې لاس راغلی دی یقیني تور باندې خاوندو د اختیار ورکړی دی اوس مجلس نفس ختم شو کنه اگر شرط په معنی ختم شو او اگر وخت په معنی نه دی ختم نو شک شنو بس نه دی ختم ولا يخرج بالشك وقد مر من قبلنا مخيط الشنو ولو قال لا انت طالق كل ما شئت اكبر وګورئ کله چې دوی ورته طلاق كل ما شئت ولا ما يبلا لما یو طلاق ځان له ورکولې شي درې ورکولې شي درې ورکولې شي څنګه کله ما تعمیم د افعال د بار راځي البته چې دې کړي ته درې طلاق ملاو شي او په ځان له ورکړه پیراړ بل څه نکاح او غوته په بیا طلاق ورکو خاص دي زور خوان تعالی نکاح وکړه اوس ځان له بل طلاق ورکولې شي نو کله ما خو تقاضا کوي تعمیم د افعال د وسم ورکولې شي او دې جنې شي ورکولې ځکه هغه ملک د سړي په ملک چې هغه حکم طلاق او مغیر ته سره پام دا نه چې نوی ملکونه کوم راځي هغه د تعمیم شي ولو قال لا انت طالب كل ما شئت فلا حذر برجائز ان تطلق نفسها واحدة بعد واحدة طلاق ورکړي ځان ته یو پس یونا حتى تطلق نفسها ثلاثا تدري برابر کی لأن كلمة كل ما شئت توجب تكرار الأفعال واجبي ثابتي تكرار الأفعال او ربسي الا انه دليل لو تقول شيء دليل شو الا ان التعليق ينصرف الى الملك القائم تعليق بروري چاته ولې ملک قائم ده ملک چې قائم ده دې کډري ورته ولې شي که پرستو مالک ته تلابول جوړ شو هغه نشي حتى لو عادت ترجع كذا وبشي خاون تبعد زوجنا اخر وطلقت نفسها وزن طلاق ورکی لم يقع شيء ثم واقعي ولن دومل مستحدث دواره چې ولراله نو نه ویل کړاله او کلمه کی تعمیم هو موجوده ملکونه ملکونه کې نه ده وليس لا كذا جائز ان تطلق نفسها ثلاثا هذا بل وغير انت طالق كل ما شئت دې ویل كل ما شئت دې کې ځان له یو ځل دې طلاق نشي ورکوي دا دوسی کوي او دوسی طلاق برابر راګه څنګه یو ځل دې نشي ورکوي دې څه ورکوي چې بس یو په میزان طلاق کو دې میزان طلاق کو څو وې دې میزان طلاق او درې وړو په یو ځل باندې ځان لور ورو ځان شي کولای چې کله ما چې نه کنه کله ما دا افراد ته ما یو پیر طلاق ولا بیرا اجتماع ته نه دا چې بس په یو ځل نه وایي دا نه شامل
وليس لك زلنا جائز أن تطلق نفسها جزاء طلاقك ثلاثا دليل طلاق في كلمة واحدة فيو كلمة لأنها توجب وجدال كل ما شد تساوي دي وممكن أفرادها يو طلاق بيته قصبل طلاق لا عموم الاجتماع دانا چې اجتماع تم دي امشي یو ځل تم دي شامل شي هغه تم دي امشي فلا تملك الايقاع جمله وجمعا مالك نه د چیزان باندې طلاق واقع کی جمله او جمعا ذو کوي و معنی ده په یو ځل باندې ځان له طلاق اوري او ذو کوي جمله معنی ده چې د سی وای طلقت نفسي ثلاثه ځان له درې ورکړه أو جمعا معنى طلقت واحدة هذا جمعا معنى ولا شيء ولو قال لها أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لم تطلق حتى تشاء وإن قامت من مجلسها فلا مشية لها للبلوغ يصلك الدوية الطلاق حيث شئت يا أين شئت كم جگتی وواړي کله چې وواړي کم مکان کې وما روز حکم داري چې کله وخته د طلاق واقع کیږي چې طلاق یې وخته طلاق نه واقع کیږي یو مسله دا ده چې مجلس خاص دی لګانا اذا طلاق نشي ورته مجلس پورې خاص وي بیږي ولو قال انت طالق حيث شئت او اين شئت كم مكان کې چې وواړي لم تطلق طلاقي حتى تشاء تدي وی غوري وإن قامت من مجلسها فلا مشية لها أكبر لسنا فاسد لبي ولا مشية نشتري هكذا وليا ولأن كلمة حيث وأين ربنا غوري ذات ولد اسم مكان تبارك دي مكان تبارك أسماء المكان دي ذا ظروف دي هذا مكان تبارك ذا سيرة كنا أو طلاق شيء د دې تعلق د مکان سره نه چې هغه دې مکان کې طلاق ده وغي کې نه ده نه دې کومه کې طلاق شو لا ټول دنیا کې طلاق ده او په بلډین کې طلاق شو لا ټول دنیا کې طلاق ده هغه کې مکان سره د هغه شته دې مکان کې دې کې بني البته زمانه کې وو دې زمانه کې طلاق ده دې زمانه کې نظر رجوع ورته کړو دې زمانه کې نه ده طلاق نه دی ورته بل زمانه کې ده طلاق ورته زمانه دې بار سره په کې دي چې طلاق شته نشته مکان دې بار سره دا به کې راځي مګر د تامین د مکان ته خدا سبا کې طلاق دی ګورې دا کلمه د حيث او عینا من اسماء المكان دي او طلاق چې لا تعلق له بالمكان تعلق دې نشته د مکان سره فیلغو ذکر د مکان لا کوشه بس یو په بعد شي انت طالق او بعد شي كشري واحد إن شئت نرى بعض شيء ويبقى ذكر مطلق المشية سر مشية بعض شيء كشريتي واحد طلاق وين غيب يزور وزوار ما شيء طلاق هنا طلاق مش هر مكان کې وشي أو شرط ولا معنى بقية المجلس مولي بخاص فيه فيقتصر على المجلس يجي كنا أو بخلاف الزماني متى ومتى ما شيء مخيطيش ولي لأن له ذكر الزماني ده بارا تعلق ده خلاف الزمان لأن له ذكر طلاق دبارا تعلقا به تعلق دے زمانے سے حيث حتى يقع واقعي طلاق په زمانه کې دون زمانه بلکې نه هرحال واجب اعتبار د زمانه دا واجب دی اعتبار خصوصا عموما په اعتبار سره چې یو زمانه کې خاص ته بل یو زمانه کې طلاق دی بلکې نه دی یعنی یا طلاق زمانه پورې خاص دی طلاق زمانه پورې عام دی نظر بکی کېدلی شي مکان سره دا نه کېږي وإن قال لها أنت طالق كيف شئت طلقت تطليقة يملك رجعة أكبر وګورئ یو سړي ښځې ته ویلې أنت طالق كيف شئت كيف ورته وویل نو حکم یې دا دی چې ډایرکټ طلاق شوله ډایرکټ او په طلاق رجعي باندې طلاق شوله وين سويتي هو وإن قال لها أنت طالق كيف شئت غير الطيب الحكم طلقت هكذا طلاق شولا تطليقة بيو طلاق ماني دي طلاق يملك رجعة شخوان بابك مالك درجات مي معناه قبل المشيئة مشيئة مخي أنا بوين شيء فإن قالت أم كسر كذب جواب كبير والبسيط قد شئت واحدة باينة أورا ما أسخه ما يو باين طلاقا
يزم قوم دري طلاقا او خاون ویل ما هم دغنيتو يو طلاق باين دري طلاقا السيده دغيو باين وقيشي يا بدري وقيشي لك برغوري ماني درنا كولك برغوري وتقول انت طالق كيف شئت نو کچری نیت میت څه بګینو راغلی ډایرک یو طلاق درجه واقع شو صحیح وین خزی ویل جیز ما طلاق باین خو خدای ځان له ور کوم خاون زما د اراده هم دا خدای باین شي خزی ویل جیز ما درې طلاق خو خدای ځان له ور کوم خاون زما هم د اراده وا پس درې شي او کدا کسی بګینې وی یو به بهر حال إن قالت كشريك زي قد شئت واحدة باينة أو ثلاثا وقال زوجي ذلك نويتم ذلك ما يذكره هو كما قال دغشان نبي وجه لأن عند ذلك فكذا وقت تثبت المطابقة فذا شوي ما زال نبين وكخامون وإزمانيته فذا ما زال ندري وكخامون وإزمان نيته موافقة ذلك موافقة ثابت شو بين مشيئتها وإرادتها وما بين مشيئة دخلهم بإرادة سريكي هذا ولا تنقع أما إذا أرادت ثلاثا هرقل شخصي إرادة تدري وكري او زوج لري اراده واحده باينه هغه یو باین نیت کړی نو به یې الټا کا بس به دا څلورم صورت شو لکه به یو د شی واقع کیږي تاسو صورت شو ګوره څنګه چې الفاظ ادا کړو طلاق شو یو خزي باین مختلف سړي باین نیت کړو دوا خزي یو باین خزي درې مختلف باین غلیظه سړي درې نیت کړو درې وړو واقع شو څوم صورت شو درې څلورم خزي باين مختو سړي رجي دي ته یا برعکس دې صورت کې وسره دی طلاق رجي ګوره دا خزي سلاسل مختي ما او سړي یو یا سړي درې مختي او خزي یو واقع کو یو سوي یو طلاق وي وجه سره وفقط د دوړ ورانه چې نه لري دا مختل خزي دا لغوش لغوش فقط پاتې شو أنت طالقون كيف شئت بعد شبابي ورجيب حقيقي شروط منوعة أما إذا أراد ثلاثا على كبيرك أنا بربوريا والزوج أراد واحدة باينة أو خاون نيت كريد يو باين تسمع يسخت شانجو هذا شديد بولا شبابي هو أما إذا أراد ثلاثا نيت خزي كريد دريو والزوج أراد واحدة او خاون اراده کړی دی یو باین او على القلب یعنی خاون نه درې وکړي خزي دی یو باین کړی تقوا واحده رجعيه واقعي با واحده رجعيه یو رجعي واقعي وجه سنا لانه لغى تصرفها هذا التصرف لا شو يعني الكون فقد تسال سريه الفاظ بالش لعدم الموافقه ولا وش موافقه كلام عليه وبقي إيقاع الزوج بعد شو هذا سوري باقي كول وإلا تحصل النية أجر كنيتني هذا ده كنا अच्छा ده बड़ा मसाला शो और चीज़ी उसके चले देखे थे ने सभी ने पकड़ा वो बराबर है सभी को दसे वैल्यू अंत त्वालिकुन कई फशक्ति خزي ځان له یو باین ورکوي درې ځان له ورکړه او سړي د وستانې څو چې مایي څه نو به متقدمین نه بده کې څه نه دي نقل او متأخرین وایي چې خزي کم نیت کړي د مرشد مکه اعتبار دی یو باین او باین به یو کړیو دا لګي کوی شو دا به په دې صورت باندې راځي سړي ته څه ویل چې طالبان هي بشکته خزي ځان له ورکوي یو باین یو مشیت یو دې څو دريو وصلت الاستاذ كموافقته تقدر كمخالفته اعتبار بولي او جميعين لو متقدمين ونسيدي نقل الذي نقل او متاخرين وي خزي في شيء يو دريو لو يجي والا تحضره النية كسرنيت بكنا وحاضر يعتبر مشيئتها معتبر وبمشيئة خزي فيما قالوا عبا خبركم بكبتي متاخرين وعلماء كل جرد على موجب التخيير او دې تکړه د تخییر په مقتضا باندې تخییر چې ورکړي بس به چې څنګه له واقع کې هغه اختیار ورکړي چې ورکړي د چې وړي غشا کول شي الله رضی الله عنه صحیح دی راي فرمایي الله په اصل امام محمد رحمه الله فاصل کې ذکر کړی دا خبره چې موږ کوم وکړه دا د چا راي دی امام صاحب ته
هذا قول أبي حنيفة رحمه الله. وعندهما متصابين فرزماني لا يقوم ما لم توقع المرأة. برابر إذا ما تنصريت ومسلم إذا خبر المرأة ما تنكرون سويلي كخزي أختي وكنوا يودر كرجي وقيش غير مكنا. إذا شارع إذا إمام سيد صاحبين وراء إذا شيء خزي ترسوني مختار بولنا واقعي كي وقتل إمام سيد ولا بوله. قال في رسل قال رضي الله عنه صاحب دې دای فرمایي چې امام محمد په موصول کې ذکر کړی دي هذا دا بغیر د خزي د نشي د طلاق واقع کېدل د امام سي راي ده. وعنده صاحبين بل مهلا قوم عالم توقع المرأة نو واقع کېږي تر څو چې واقع کړي خزي فتشاور رشية باينة فتشاء خزي فقط کړي چې واقع کېږي باين واقع کېږي د واقع کې صاحبين نه راي ده. ولهذا الكلام العتاقة ليس بيقول غلام تقول أنت حر كيف شئت. إمام سيوي دارك أزاد شو كلا تيني بيلي أو صاحبين وينا تتصل جس غلام دي أختي درجة زادي لو ما أنه فهو ده هو دليل لا يقول سديد كذا طلاق مسبار هذا مواقعي ولا مواقعي. لو ما أنه فهو ده التطليق اسمار التطليق لا هزيدا او څنګه على اي صفات شات صفاتم صفاتي هزو باندې تاسو دا کنه نو درجه واقعي کې ټیک ده کوي واقعي کې ټیک ده بدري واقعي کې ټیک ده او که هزي رانه وختي نو به څنګه کوي د اسمارله کله واقعي نه کې نو وسنه ده. فلا بد من تاریخ للبروري دا كيف صفات د مال راځي یو درجه واقعي کې یو باین واقعي کې بدري واقعي کې دا اوصاف د چا اوصاف دي د طلاق چې خزه ته په اوصافو کې توجه شي اختیار ورکو نو په اصل کې طلاق کې به بدري کې اولا اختیار هر څه کې چې اوصافو کې اختیار وکړي کې وږي او اوصاف طلاق کې وږي طلاق کې اختیار دی واقعي کې نه واقعي کې دي واقعي کې دي نه غیر واقعي کوی نه شي فلا وګورئ اوس فرض تطبیق هذه تفکر صفات جو غشي چې کله صفات او توسفارو فلا بد من تعلیق اصل ضروري دی چې تعلیق د اصل طلاق او مشیت دغه وایي هذه مشیت پر اصل طلاق موافق شو يكون لها المشیت في جميع الاحوال تدين بارا چې هذه د مشیت چې په ټول احوال څه شي ځکه چې بغیر مدخول بها او استاد عمر امام سکتوي او خزي لا مشیت نه کړي او طلاق واقع شي امام سے خدا وایي کنه چې هذه مشيت نه کلم سوي طلاق واقعي نو غیر مدخول بها وي په یو طلاق باین شو مزید ځان لا باین یا دغه ورکول شي اگر هذه مشيت څه مطلب شي خپل فهم ونه سره ولې هذه مشيت له اعتبار ورنه ډایرکټ د سړي په کلام طلاق لري واقعي صحیح نو به خو طلاق لري باندې غیر مدخول بها څه جوړيږي باین نو به د هذه مشيت چې ده کنه د دې په څه به دروځي دروزي هذا نقص طلاق الذي مشيت واجبه ثم ليكون المشية في جميع الأحوال آن قبل الدخول همشي وبعد همشي إمام سيوي قرأ كيف نزيد وسط المستقبل قال کوئی كيف أصبحت معنا صفادي وكم صفات مانيو وكم حالت مانيو لا مطلبي نزل دې کړي له مشیت په اوصافو کې ورکړی باقي نفس طلاق سړي واقعي کو دا کار بدو کما او وسط تو ورکول یا رجی جوړه کبای نه جوړه بای نه غلیظه درې جوړه پته نه کوی شو کلمه د کیف د استیصاب د طلب وسط د بار راځي او قالو قالو كيف اصبحت وكم وصف وكم حالت سباقه والتفيض بوصفه يستدعي كذا شيء وصف تفيض كي وصف وتسماري وصف كلا كذا تسماري الشيء فله اصل طلاق وكي كان يا هذا سيدي يستطيع وجود اصل طلاق او وجود الطلاق په چا باندې راځي حقوق باندې یعنی اول به قانون واجب موجود کی یعنی واقع به کی هغه وکړي د یو څه وصف ورکوا نو که قانون واقع نه کی او څه څه له وصف ورکړي نو څه بیان نشته وإن قال لها وإن قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت نفسها ما شاءت وليس بسريك زيته فرمايل تطلاقي كم شئت ثم طلقون شدي خخي او يا ما شئت نديم دغه معنا ده نو حکم دا د خزه ځان لره
یو دوا او درې وړه طلاقونه ورکولی شي، یو ورکوي دوه درې. خو دومره ده که ښځه د مجلس نه پاڅېدله بس قصه ختمه، بیا ځان له طلاق نشي ورکولی. ګوره درې حکمونه ولګول، یو طلاق هم ځان له ورکولی شي، دویم دریم. دویم مجلس نه پاڅېدله قصه ختمه شوله. دریم مجلس کې ویل ما رد کړله، ځان له طلاق نه ورکوم، بس رد شو، دوباره ځان له بیا نشي ورکولی. څه حکم هم ولګول؟ درې. راځئ نوره خبره کوو. وإن قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت نفسها ما شاءت. نو طلاق ورکولی شي خپل نفس ته هغه چې خوښې شي، لأنه ما ځکه دا کم او ما چې دا د عادت دپاره استعمالیږي. نو معنی دا ده چې څومره عادت طلاق ځان له ورکې ورکړه، دا معنی وه. لأنه ما يستعملان للعدد، نو گویا فقد فوض إلیها د خاوند وسپارل ښځې ته ای عدد شاءت، هر عدد چې د ښځې خوښه شي. اوس بل حکم واوره. فإن قامت من مجلس بطل، بس مشیت باطل. وإن ردت او کچری رد کړلو امر، بس کان رد بموي. ولې لکه دا خو تملیک دی، تملیک مجلس پورې خاص وي او برد باندې رد کیږي، ویلی مو کنه. لأن هذا امر واحد، وجدا د مولوی صاحب دا امر واحد دی. امر واحد څه مطلب؟ هو خطاب فی الحال، حالی خطاب دی، بس دومره چې حالی خطاب دی. فی الحال جواب غواړي، فیقتضي الجواب، تقاضا د جواب کوي فی الحال. نو فإذا ردت الامر، نو که امر رد کو کنه نو جواب ملاو شو کنه، دغه یو جواب و خبره ختمه شو. وإن قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة أو ثنتين ولا تطلق ثلاثا. برګوري جی یو سړي ښځې ته وفرمایل طلقي نفسك من ثلاث، ځان له طلاقونه ورکه، من ثلاث ما شئت، د دریونه څومره چې دی خوښوي. دا شو د امام صاحب د رای موافق مې ترجمه وکړه، لکه د دریونه چې دی څومره خوښوي. اوس حکم دار ځان له یو طلاق هم ورکولی شي، دوم ورکولی شي، درې نشي ورکولی. نوره قصه وګورئ. وإن قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلا أن تطلق نفسها واحدة هم ورکولی شي، او سنتين هم ورکولی شي، ولا تطلق ثلاثا نشي ورکولی. دا د امام صاحب رای دا، مفتابهی رای دا. وقال صاحبین فرمای درې کزان له ورکولو غواړي ورکولی شي. پوه شئ پې وقال تطلق ثلاثا، ځان له درې طلاقونه ورکولی شي ان شاءت. بره وګورئ، بره وجه څه ده؟ ما شئت کې ما د تعمیم د پاره د منګه اسامي کې ویلي ښه، دولس صيغې د تعمیم هم ویلي وي، عام د پاره. ما د پاره د چا د عام صيغه د عام ده. او به ورپسې مخکې چې من دی، من ثلاثن، ټول بره ګورئ. دې کې دوه احتمال دي، د تبعیض د پاره دي شي او د بیان د پاره دي شي، تمیز بیان د پاره. نو که د تبعیض د پاره شي ما سره لانجه جوړیږي، ما د تعمیم د پاره د تبعیض د پاره. نو داسې به وکړو د بیان او د تمیز د پاره به کو، چې د بیان او تمیز د پاره هم کو، بس به درې طلاق هم ورکولی شي. ولې به دا معنی ده؟ وسې معنی واوره، هغه معنی د امام صاحب د رای موافق ما کړې وه. به معنی دا شي ځان له طلاق ورکه څومره چې دی خوښوي، من ثلاثین یعنی دریونه، یعنی من بعضې د دریونه نه، یعنی د دریونه، بس یو دوه درې ورکولی شي. من د چا دپاره شو؟ تمیز او یعنی بیان دپاره. او د هغې دپاره به نور نظایر هم ذکر کوي. ګورئ ورته لأن کلمه ما چې دا محکمه ده په تعمیم کې، او کلمه د من چې قد تستعمل للتمييز، کله کله استعمالي کې د بار د بیان، لہذا فيحمل على تمييز الجنس. دلته به حمل شي په تمیز د جنس باندې، تمیز بیان د بار بشي. لکه یو سړی بل ته وایي کل من طعامی ما شئت، زما د خوراک نه خوراک کوه، من طعامی ما شئت څومره چې ستا خوښوي. ورپسې څه وایي؟ من طعامی. دلته من کم یو دی، بیان د پاره دی. ښه بعضې زما د طعام نه نه، یعنی زما د طعام نه چې د څومره خوراک لږي کوي، رسوي که نه پې، دا یو دلیل شو. کل من طعامی ما شئت، دلته وګورئ د ما په وجه من د پاره د بیان شوی. نو د غزمن مثال کې به هم دسي. او بل مثال یې واوره، یو سړی بل ته وایي طلق من نسائی من شاءت،
الکه طلاق ورکا زما په خوځو کې د چا چې طلاق وخی دلته من شاعت کې من د بار د تعمیم دی او من راغله دی نه من د چا په معنا واخصل شو تم من امام صاحب چې دلته د بیان د پاره دی تبعیض د پاره دا نه د چې طلاق ورکا بعضی زما هغه خزو لره چې خوښ شي نه کمی چې خوښ شری ویل په دلایل پوه شوي څو دلایل واخستل د دوه نظایر مقیس علیه یعنی قیاس به د دوړو معنی وکړو او مینی بیانی وګرځول امام صاحب ورته وی مين د بار د تبعیض دی معنی دا طلاق ورکا ځان ته څومره چې د خوخی خو بازي ګوره د دریونه یو دم د دریونه باز دی دوا دم باز دی امام صاحب وی د سکار کو بار ګوري من تبعیض ولا معنا اخلو زکه د اصل معنا ده او ما عام د بارم اخلو دواړو عمل کیږي دواړو معنی څنګه یو بم ځان طلاق یو طلاق بم ځان ورکول شي دوم نو دا یو او دوا بازم د دریونه دي او عامم دي یو تمام شو دو تمام شو عام شو کنه په دواړو عمل راځي ان کلمه من جدا حقیقت کې د بار د تبعیض ده حقيقي معنی به ول ورکو او ما چې د بار د تعمیم د فیعمل بهما بدوړو به عمل وشي وفي مستشهدا وفي مستشهدا وسره شي هغه چې کوم قیاسونه کړیو هغه کې اول دا مثال کل من طعام ما شئت دسه وکنه په یا خو د سخاوت مسله ده سخاوت کې مين د بار بیان غسل به تر دي سخاوت اظهار چې ګانو بس څومره چې خوري لکه څه ده کنه وفي مستشهدا او هغه مسله کې استشهدا یو نظم سره نصیر را سره غډیر سخی دی ښا هغه یو کس ویل لکه غوري هسپتال کې مونږه درځو به خزان خوراک ته تیار کړو ول پرې د مړ ویل مونږ بدی نه یری ول ټوله د غیر علاقین می ول واغس ول ټوله قرا ول نو غونډي کړي په خرمه ورکه مړ ویل بدی مونږه یری نو فی مستشهدا هغه مسله کې چې صاحبینو دلیل جوړ کړي او به پاغي وفي ما هغه مسله استشهدا چې هغه گواه جوړ کړي او دلیل جوړ کړي او به هغه صاحبینو نو ترکت الت تبعیض پر خودلې شوی او مینی تبعیضیا نو لدلاله اظهار السماحه ذکرت دلالت دلیل موجود د اظهار سماحت د سخاوت تاسو پیږي او د دویم مثال سره سکے وای د دویم مثال کې خو دویم مثال څو طلق من نساء من شاءت د سیده کنه نو من راغلی د من او به شاءت من نکره ده او شاءت صفت راغلی او نکره چې کله صفت راشي نو دې کې تعمیم او به تعمیم تقاضا کوي چې دغه مخ کې مين نم دې د بار تبعیض نشي نه خدغه وجوا اول عمومي صفت د دویم کې صفت عامه راغلی دی او صفت عامه چې د من راشي هم عام کیږي او هي المشیه هغه مشیت د من شاءت د خو صفت عامه دی د چا راغلی دی د من نو تقاضا کوي د مين دی بیان شي ازمن په مسله کې نه خو سخاوت مسله شته دی او نه بکی صفت عامه راغلی ما شئتی دا خو صفت خاصه دی چې ستا مشیت یادو مدار چاغه نه حتی په دې مثال کې وګورئ من نسائی من شئت کویلې من شئت صفت عامه نه وي شئت مخاطب صيغه وي صفت خاصه وي التب امام سیوی به من تبعیض زپاره وي حتى لو قال من شئت نو كان للخلاف مقشن اختلاف به امام سیب تبعیض زپاره وي صاحبین به هم د بیان د پاره ویلې